هما او کلاهما فلا تقل لهما افن. چې د مور او پلار کې یو تن یا دواړه حالت د بوډاوالي ته ورسیږي نو فلا تقل لهما افن، نو دی ته به د خولې نه اف کلمه م نه وباسئ. نو قرآن کریم کې رب العالمین حالت د بوډاوالي ذکر کړی دی چې ورسیږي دا دواړه یا یو حالت د بوډاوالي ته نو فلا تقل لهما افن. هغې د بوډاوالي په حالت کې به مور او پلار ته د خولې نه اف کلمه م نه وباسي. څه مطلب؟ علما تشریح کوي، وایي د دې معنی دا ده چې کله مور او پلار حالت د بوډاوالي ته ورسیږي او د هغې خدمت پتا شي، د هغوی لوی بوله واړه بولو خدمت ستا په ذمه باندې ولګي نو فلا تقل لهما افن، دغه ټیم کې به د خولې نه اف کلمه م نه وباسي. خدمت به کوي او اف کلمه به م په دغه ټیم کې د خولې نه نه وباسي. پتا خو لا د پلار خدمت راغلی نه دی، پتا خو لا د مور د خدمت وخت راغلی نه دی چې د پلار لوی او دسماتې او رکوټې او دسماتې پتا باندې شي او ته دغه خدمت کوي نو فلا تقل لهما افن، په دغه ټیم کې به اف کلمه هم د خولې نه نه وباسي. دا خدمت په چپه خوله کوي، اف کلمه به د خولې نه نه وباسي. اف کلمې مطلب دا دی چې تیز تیز نظر به ورته م نه کوي، په بد نظر به ورته م نه ګوري، په ترس نظر به ورته م نه ګوري. پلار ته د پلار او مور خدمت به کوي، فلا تقل لهما افن، نیغ په نیغه نظر به ورته نه کوي، ترس ترس به ورته نه ګوري، وران وران به ورته نه ګوري مور او پلار ته. وقل لهما قولا کریما، او چې کله د وینا ضرورت راشي نو قولا کریما، ډیره کریمه وینا به ورته کوي، ښکلې وینا به ورته کوي. د کریمې وینا څه مطلب دی؟ سعید ابن مسیب رحمت الله علیه فرمایي، وی د قولا کریما مطلب دا دی چې مور او پلار سره به داسې خبرې کوي لکه چې یو غلامی او د هغه مالک سخت مزاجی او دا غلام د سخت مزاج مالک په مخ کې خبرې کوي، داسې به د مور او پلار سره خبرې کوي. غلام چې دی د خپل مالک سره څنګه په عجزۍ خبرې کوي. نو قل لهما قولا کریما، مور او پلار سره به داسې په عجزۍ خبرې کوي لکه دا غلام چې د خپل مالک سره خبرې کوي او په عجزۍ باندې لګیي او هغه مالک سخت مزاج. نو دا غلام څومره په عجزۍ خبرې کوي. نو وقل لهما قولا کریما، دی به په داسې خبرې به کوي. یا د قول کریما مطلب دا دی چې دی به په نوم نه رابلي، پلار ته به نوم نه علي، پلار ته به ابو وایي، بابا به وایي، مور ته به امی وایي، مور به وایي، خو مور او پلار به په نوم نه رابلي. وقل لهما قولا کریما، دې سره به نرمې نرمې خبرې کوي، نرمې خبرې. دا د بچي د خبرو په تمه دي چې ما سره به بچې نرمې نرمې خبرې کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مجلس ته یو کس راغی، ورسره مشر کس. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی دا څوک دی؟ وی دا مې پلار دی. مشر دی پلار دی؟ وی آو. وی د ده نه په لار کې مخکې مزه او د ده نه مخکې کینم، د ده نه په لار کې مخکې مزه، د ده نه مخکې کینم، د نه په خبره کې مخکې کېږه او د ده نه په کټ کې هم بره مه کېنه چې دا د پلار دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته دا تعلیم ورکه. پلار نه به لار کې مخکې نه ځي او د پلار د خبرې نه به نه مخکې کېږي.
نن بچې څنګه د پلار نه مخه علي ته ورشه تو نن ته د پلار حال وګوره تو ته نن د پلار دا زړه لږ وتپوسه تو خبره څه کوي پلار خبره خو بچو ځای ته ورسوله پلار نه مخه اغسته څه ته وایي پلار خبرې ته نه پرېږدي وي ته په خبره نه پوهېږي ته خبرې ډېرې مه کوه میلمانه را روان دي خو ګورې هسې نه ته به ډېر خبرې نه کوي ډېر ګورېږي به دلته نه ګورې بیا به میلمانه خفه شي پلار وایي ښه د دې مرګ نه د دې ژوند نه راله دا مرګ ښه نه دی چې نن بچې ما خبرو ته نه پرېږدي چې زما میلمانه راغلي دي نو ته به هسې ماحول خراب کړي نو خبرې ډېرې مه کوه خبرې ډېرې مه کوه نو پلار خفه شي وایي یاره ماله خو د دې ژوند نه مرګ ښه دی زه وامه تا ته به د پلار قیمت اله معلوم شي د مور قیمت به اله معلوم شي چې تا خدای حرمینو ته بوزي ته حج لتلی او عمرې لتلی او ته د بیت الله نه طواف وکړې او ستا سره پلاري ته چکر پوره کې د کعبې نه غیر چاپېره یو چکر پوره کې نو چکر کې کعبې ته وګورې چې چکر ختم شي نو زه درته وایم چې ستا سره پلاري یا موري نو داسې ورته دی مخ ته وګوره که موري نو د مور مخ ته وګوره که پلاري نو د پلار مخ ته وګوره دا کعبه او د پلار مخ الله برابر کړي دي ته د پلار د مخ د وزن نه نه خبر ته د دې مور د مخ د وزن نه نه خبر ته څه خبرې چې هلته کعبه ویني پتا به 120 رحمت راورېږي دقې کعبې ته یو نظر کوه او یو نظر دې راله او د پلار مخ ته ګوره وایي دا کعبه او دا د پلار مخ الله یو برابر کړي دي د کعبه د پلار مخ او د قرآن مخ او د عالم مخ دا دې ته کتلو کې اجر دی دې ته کتلو کې ثواب دی د کعبې د لیدلو شرف نه میلاویږي نو د مور د لیدلو شرف خو میلاویږي که نه د کعبې لیدل نه نصیب کیږي نو د پلار مخ لیدل خو نصیب کیږي که نه نو د پلار مخ ته نیغ نیغ ګوره وای دا هغه مخ ته چې الله دا د کعبې سره برابر کړی دی دا ما د پاره کعبه ده دا مخ ما د پاره لویه سرمایه نبی کریم صلی الله علیه وسلم له صحابي راغی وی د الله حبیبه جهاد لزما نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل وی مور دې څه حال کې پرېښودله وی مور مې جړل او زه راووتلم مور مې جړل او زه راووتلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي واپس لاړ شه مور وخندوه او بیا زما مخې له راشه جهاد له بلا نه ځي چې څو دې مور نه ده خندولې ورشه مور وخندوه او بیا زما مخې له راشه تا مور ولې په جړا کې پرېښودل تا مور جړا کې پرېښودل او جهاد له ځي نه ورشه مور وخندوه او بیا راشه یو صحابي راغی وی د الله حبیب جهاد لزما وی مور او پلار دې شته دی وی او وی فجاهد فیهما ورشه د هغې دواړو خدمت شروع که الله به د جهاد عمره اجر په خپل کور کې درکړي دا ټول اجرونه نن کور کې میلاویږي خو کو سړي په حقیقي معنو باندې نظر د مور او پلار مخ ته تا ته د حج د تلو موقع نشته دی واجب نه دی فرض در باندې نه دی پیسې نشته عمرې له نشي تللی نو د مور او پلار مخ ته د رحمت په نظر وګوره د یو حج قبول شوي اجر به الله در نصیب کړي صحابي نبی علیہ السلام ته وایي که دا سړی بار بار ګوري نو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې بار بار ورته ګوري نو الله به ورله بار بار اجر ورکوي بار بار به الله اجر ورکوي دا لویه سرمایه ده چې تا کره کور کې والدین دي علما وایي مور او کور دا د مور نوم دی چې مور نه هغه کور نه چې مور پکې نه مور او کور دی آباد دی چې مور شته اگر که د خاورې کوټه ده خو چې مور شته نو دا کور دی چې مور نه که نه که بلډینګونه آباد شي خو بیا به کور نه نو بیا به کور نه چې کله مور نه مور او کور دې ته ډېر غټ احتیاط پکار دی
الک راغی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ته شکایت وکړو وی پلار مې رانه ټول مال وخوړو پلار مې رانه ټول مال قبضه کو اوس هم بچي په پلار شکایت کوي وی پلار مې رانه مال وخوړو نو زه هم دا تا چې دا ټول عمر د پلار مال خوړلی و تا چې دا مال ګټه دغې وخته پورې تا د چا مال خوړلی و د پلار مال دې نه و خوړلی نو اوس په پلار د چا مال خوري پلار به اوس د چا مال خوري نبی کریم صلی الله علیه وسلم له چې بچی راغی شکایت یې وکړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وحی راغله اول به پلار راوغواړې او د پلار دی بچی باره کې څه اشعار جوړ کړي دي هغه به واوري بیا به فیصله کوي پلار به یې راغواړې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اطلاع ولېږله د پلار دی حاضر شي چې د هغه پلار راغې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي تا دی بچي باره کې څه اشعار ویلي دي ما ته هغه واوره وایي د الله حبیبه خو ما خپل زړه کې ویلي وو خو ما چاته نه دي ښکاره کړي نه ما ته الله وحی رالیږلې ده ما ته الله ویلي دي هغه دړه اشعار دي نن ووایه ما ته تا دی بچی د مینې باره کې اشعار جوړ کړي پلار به روان و او ړکې به د بچی د عشق اشعار ویل د بچی د محبت اشعار به ویل ته څه خبرې ته د پلار لګړه خو وګوره که نه ته چې جدا شي که نه د پلار نه نو ته خو خوشحاله ژوند تیری او پلار دې ټوله شپه بچې پړه کې تغړېږي او جاړي د مور ټوله شپه بچې پړه کې تغړېږي او جاړي چې زما بچې به په څه حالي زما د بچی به څه حال وي او زما په بچی به څه تیریږي ته به داسې سرمایه ماله پیدا کړي چې ته ټلیفون وکړې د بار ملک نه د هغې ړومبې الفاظ دی بچیا څنګه الله دې روغ جوړ لره الله دې روغ جوړ خپل وطن ته راوله ماله داسې سرمایه پیدا کړه دا اواز به بیا نه ګورئ بیا به دا اواز پسې ډېر خفه شي چې کاش چې یو پلار مې وی چې پلار مې مړ نه وی او یا مې مور وی چې ما ته یې قدر دا ویلې چې بچیا الله دې روغ جوړ لره او بچیا الله دې روغ جوړ کور ته راوله کاش چې دا یو اواز راته کېدلی بیا به دې اواز پسې ړوند شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی هغه اشعار شروع کا پلار چې اشعار شروع کړل او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه اشعار واورېدل بچیا ته زما هغه بچی وي چې تا مال ټول خوب بې آرامه کړی تا به یو آه کو نو ما به ټوله شپه خوب نه کو بچیا ما خو خپل ځواني ستا دپاره زړه کړې وه بچیا ته نن هغې وخته ورسېدلې چې کم ته زما تمه وه نو ته په ما لګیا شولې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې اشعار واورېدل بچی ته وایي زما فیصله دا ده چې انت و مالک لابیکا تو ستا مال دواړه د پلار یې زما فیصله وکړه ته د مال تپوس کې ته د پلار نو ستا مال د چا دی انت و مالک لابیکا پلار او ستا مال او تو دواړه د پلار یې زه د پلار سره دی چې کله د پلار د عشق هغه اشعار واورېدل هغه اشعار یې ووي چې پلار کم د بچي د عشق په باره کې ویلیو د پلار ډیره جوره مینه د مور ډیره جوره مینه دا ډیره جوره مینه ده د پلار او د مور د دې دشمنۍ ته مه ودرېږئ که پلار دې چا دشمن کړی نو دا دې بدخوا دی ګورئ ښه که دا لمس څوک کوي دا یې ونه منئ چې د مور خلاف تې ودرئ د پلار خلاف تې ودرئ دا لمس چې ګورئ ونه منئ ګورئ پلاران خفه شي ډېر زیات زه دې ټولو دنیا ته وامه چې دا پلاران مه جدا کوئ بس په لنډو خبره ده پلاران مه جدا کوئ پلار چې بچې جدا کوي نو هسې چرته به جدا کوي دا پلار به چرته ځي دا یوه جدایي پسې روانه د قبرونو ته در نسې روان دي پلار هم ځي او مور هم ځي دقه جدایي پوره ده ټول عمر له به بیا دې خوشې کور کې ګرځي بیا چې د مور هم شکل زنانه اینی نو زاریږي بتی بیا چې د پلار هم عمره اینی نو زاریږي بتی چې کاش چې نن مې پلار وې
کاش چې نن مې مور وې نو دغه جدایي را روانه ده او بېنېټې دی له دوه جدایۍ مه ورکوئ دا پلاران یې خفه کړل پلاران رنځوران شول میندې رنځورانې شولې پلار وی بچیا زما په ژوند ما مه جدا کوه زه خفه کېږم ای بچې په ما خاورې واړه یا واپس راشي نو بیا جدا شه په مال ته خاورې واړه و بیا جدا شه خو ماله دا جدایي دا دړ مرا کوه دا دړ مې بیا نه هېرېږي نو پلاران به جدا کوئ پلار چې بچی جدا کوي دا پلار به چرته ځي دا پلار به چا ته جدا کیږي چې بچی جدا کوي پلار ما ته وایي مولي صاحب زما کم ځای شو ما بچی جدا کوي نو ته ما ته ځای وښیه که نه چا له به ځم ورور له به ځم چا سره به اوسېږم چې بچی مې جدا کوي نو چا له به ځم نو پلاران ډېره ګیله کوي ګورئ پلاران ډېر خفه کېږي ګورئ دا میندې پلاران نه خفه کوو دا ډېر په دې بچو مین دي که نه لږه دا مینه وپېژنئ دا مینه لږه وپېژنئ خدای به ډېر رحم وکړي کو دا پلاران او میندې رضا شولې دې که دعا وکړله دې کې به بیا څه نه نو داسې به بچي ناسي د جدایۍ ټیم به راشي جدا کېږي به نو یو به وایي پلار به یم ناسي هلکه پلار به د چا سره یو وایي ستا سره به بل وایي ستا سره به بل وایي ستا سره به نو یو وایي ستا پلار دی او بل وایي ستا پلار دی هغه پلار هم خفه شي نو وایي زه څه وکړم مولي صاحب زه به ګیله تا ته نه کوم زه چا ته ګیله وکړم جدایۍ ټیم کې یو وایي ستا پلار دی او بل وایي ستا پلار دی نو مولي صاحب ما ته خو هم زوی وښیې که نه زما زوی په دې کې کم دی د هغه پلار په جړا شي نو بیا وایي د جرګې او د اجرې سړی و جړلي زه پلار ته وایم ته خو د اجرې جومات سړی وي تا خو به جرګې برابرولې ته ولې جاړې ته خو مشر سړی مولي صاحب وایي ته خو زما ډله ګوته پوسه که نه ته خو زما ډله ګوته پوسه که نه ما له ځکه جړا راځي که د پردي سړي د خولې نه مې خبر اورېدلی وی نو خیر دی مولي صاحب نن هغه ژبه ما ته وایي دا ستا پلار دی چې کمې ژبې ما ته 100 کاله ابو ویلی دی دا ابو به ما ته کمې ژبې وي دا دادا به ما ته کمې ژبې وي دا مور وی دا امی به ما ته کمې ژبې وي دا دیدی به ما ته کمې ژبې ویلو دا بیبي به ما ته کمې ژبې ویل مولي صاحب نو هغه ژبه پلار ته د رکوټوالي هغه حالت رایاد چې یو بچی راشي غېږ ته وخېږي وي دا زما ابو دی بل وایي دا زما ابو دی بل وایي زما ابو دی نو پلار سره خو هغه وخت یادي که نه پلار ته خو هغه وخت د رکوټوالي هغه یادي نو زه وایم کاش چې دا پلار ته وایي چې دا ژبه دې لږه راوباسه ته راوباسه دا ژبه لږه د خولې نه دا ته په کومه ژبه وایي چې دا ستا پلار دی دې ژبې ما ته ابو ویلی دی که نه دا هغه ژبه د هغه زما غېږ ته چې به راوخته وي دا زما ابو دی نن هغه ژبه وایي دا ستا پلار دی نو پلار به جاړي نه پلار به خفه کېږي نه وایي هغه ژبه ما ته نن وایي چې دا ستا پلار دی کومې ژبې چې به ما ته ابو ابو کول د کومې ژبې چې زه ابو وم او د کومې ژبې چې زه سرمایه وم د کومې ژبې چې زه اسره وم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل کاش چې زه په مانځه ولاړ وې او ما ته زما د مور د طرف نه یو اواز شوی وی چې یا محمد او ما منځ مات کړی وی چې لبیک یا امی مورې ما ته وایي زه حاضر یم مورې ما ته وایي زه حاضر یم لبیک یا امی چې ما منځ مات کړی وی او زه د مور مخې له ورغلی وی چې ما د مور یو اواز اورېدلی وی زه هم کاش چې مور سړي ته اواز وکړلی ته ورته وایي چې لبیک یا امی مورې حاضر سره د تن او سره د وجود او سره د ذهن نن مور خبرې کوي بچی ځان له سوچونه کوي نو هغه مور بچي به راولګي او د مور خبره به په نیمه کې کټ کړي نو مور په جړا شي زه دا خبره چاته پوره کړم زما دا خبره به څوک پوره اوري ما له هم څه ځای راکئ خاوند مې پوره نه اوري همې خاوند دی نو چې بچی مې پوره خبره نه اوري نو زما دا ژبه داسې سپکه ژبه ده
زما دا جبه داسې بې عزته جبه شوله چې دې ته به څوک غوږ نه ږدي. نو ولې دا پلاران او میندې جړوئ؟ ولې د پلاران او د میندو دا ګیلي د اسمانونو ته خېجوئ؟ پلار وی مولي صاحب ما له داسې بچې پکار دی چې هغه زما خبرې ته غوږ یخی او زه ورته پوره خبره وکمه. ښه ابو حاضر جناب، ابو ټیک ده، پلاره ټیک ده، سبا به مې دا کار کړی. مور وی مولي صاحب ما له یو بچې پکار دی چې زما خبره اوري زه پې د خپل ډه بړاس وباسمه. دا د ابو هریره په شان بچې پکار دی رضی الله تعالی عنه. ایمان یې راوړو. مور ورته وی د پلار نیکه دین دی پرېښې، دا یو مخ په یې وله ووو. ولې دی د پلار نیکه دین پرېښې؟ نو دا به یې وله ووو په ګیره صحابي. مور دا مخ وخه او مور دا مخ وخه. ابو هریره به غلی ناست و. زیاده سے زیاده امام الانبیاء ته وی دعا وکړه چې الله مې دا مور مسلمانه کړي. نو بس دی نه پوهېدو. نو پلار په جړا شوي مولي صاحب دې ژبې ما ته ډېر کلونه ابو ویلی دی، نن هغه ژبه وایي دا ستا پلار دی، دا ستا پلار دی. نو پلاران او میندې نه جدا کو، ډېر برکات د دوی سره پراته دي او ډېر خیرونه ورسره پراته دي. د پلار سره ډېر برکت پروت دی، د مور سره ډېر برکت پروت دی. زه وایم چې د رونو د جدایۍ ټیم راغلی، یو بچې پکې ووایي چې ما سره مور او پلار پرېږدئ، که په میراث کې حصه نه راکوئ نو مه راکوئ، خو دا مور او پلار راله په برخه کې راکوئ، نو چې دا مور او پلار راته میلو شي، چې دا مور او پلار مې راسره وي، نو دا لویه سرمایه ده ماله، لویه سرمایه. نو ډېر احتیاط کوو. زه درته درخواست کوم، مونږ پکې ولیدل ځکه درته وایم چې دې ژمي کې سړی د پلار له ښکلی ګرم د وړی څادر والي، ښکلې ګرمه جوړه وله والي. دا بده ده. دا پلار به څومره دعاګانې کوي چې مشر پلار یې ستا د لاس جوړه او جامې اغوستي، او مور دې تهجد کوي او ستا د لاس جوړه اغوستي او په تهجد ولاړی. خدای به دې بادشاه کی بادشاه. مونږ په دې کې څه ولیدل ځکه وامه بادشاهان بشئ بچو، بادشاهان بشئ، بادشاهان بشئ. د دې مور او پلار رضا والی بادشاهان بشئ، بادشاهان. نو که مور او پلار له ته په ژمي او په اوړي باندې یوه ګرمه جوړه والي، نو دا به څومره ښه خبرې، دا پلار به څومره خوشحالي. ابه ځان لم والي، خو چې ته یې وله راوړې ډېر به خوشحاله شي. زه بچي ته وام واله وله، نو ما ته بچې وی دی ما ته وی ولې نه چې زه وله والم، دی ما ته ووایي که نه. نو زه وایم چې هغه تا ته ووایي چې ما له جوړه راوړه، نو د هغې به څه خوالي. وایي ما ته دې وایي که نه. زه ورته وایم ما له د یو ټکي جواب راکړه بیا به تا ته ووایي. وایي وایه. زه ورته وایم چې ته د یو کال وي نو تا خبرې کولی شوې؟ وایي نه. نو هم تا له هغې وخت کې جوړې چا اغوستې وي؟ د ژمي ګرم سوټ ته له چا اغوستې و؟ نو وایي پلار. نو هم تا پلار ته ویلي وو؟ وی نه که نه ما خبرې نه شوې کولی. نو ما ستا دې پلار ته چا ووي چې د ګرم سوټ راوړه؟ نو وی پلار مې راته کتل که نه چې لکه ساړه دي او بچي باندې جمع راغې، نو ما ته یې کتل که نه. نو زه وامه د کم پلار چې به تا ته کتل او جامې به یې درله راوړي، نن هغې پلار ته ته ګوره او راوړه وله. وایي دا هغه پلار مې دی چې ده به زما د ژمي او د اوړي خیال ساتو. نن به دې نه وي او زه به د ده وجود ته ګورم او زه به یې د ژمي او د اوړي خیال ساتم. حدیث مبارک کې راځي وایي که څوک وایي چې زه د خپل پلار سره په قبر کې ښه وکم، که څوک وایي چې زه د خپل پلار سره په قبر کې ښه وکم، نو د پلار د دوستانو دی خیال شروع کی چې د پلار کم هم عمر دوستان ژوندي دي، دا د خپل پلار سره د مرګ نه پس د پلار سره په قبر کې ښه کول دي، د پلار د دوستانو خیال ساتل. څوک وایي چې ما نه مور او پلار ګیلهمن مړه دي، وایي هر مانځه پسې دی وایي رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. وی الله به په فرمان بردارو کې دا بچي ولیکي چې دی بار بار دا دعا کوي. که ژوندیم دي نو دا دعا کوئ. ښه دا سړي ته ډېر څه یادوي چې بچې مانځه پسې وایي رب ارحمهما کما ربیانی صغیره. الله داسې پې رحم وکړې څنګه چې زه رکوټې وم په ما یې رحم کړی دی. نو بار بار به درته دا یادېږم چې زه رکوټې راغلی وم، زه دې دنیا ته داسې مولي صاحب نه وم راغلی، زه داسې تیار دنیا ته نه وم راغلی.
دا زدی سی رکوټې دی دنیا ته راغلی ومه نو پلار ته د هغه رکوټوالی یاد دی مور ته د هغه رکوټوالی یاد دی مور ته د هغه وخت یادیږي چې تا به ورله ټولې جامې په متیازو پلیتولې مور ته هغه وخت یاد دی پلار ته د هغه رکوټوالی هغه کچې کچې خبرې یادیږي نو د والدینو ډیر احترام کو ډیر خیال ساتو او انشاءالله مانځه نه پس ټول لږ ایثار شئ زموږ مدرسه کې جنکو مدرسه کې ختمونه دي ښه په ګڼ کثیر تعداد کې غالبا د شلو نه به سیوی نو ډیر ختمونه دي مختصر به انشاءالله لږ مختصر تقریر او بیا ختم چې ټول پکې شریک شو دا موقع کله ناکله راځي قیامت کې چې عملنامې وکتل شي یوه صفه به راځي نو کیدای شي چې یو صفه پکې دا راوړي چې مسجد دی ټول ناست دي او د قرآن کریم ختمونه دي او دی ټولو پکې حاضري کړې ده شاید چې دا صفم الله د مغفرت ذریعه وګرځي او د قرآن د ختم په موقع باندې 4,000 ملائک راکوز شوي صرف په دعا باندې آمین وایي دا ځایونه د ملائکو ډکي چې د قرآن د ختم وکئ نو چې ښه سنت وکړو د هغې نه پس انشاءالله ګنټه نیمه ټیم به ټول لګي چې ښکلې ټول ختمونو کې شریک شو زمونږ د ټولو حاجتونه دي چې ځان له د خپلو حاجتونو دعاګانې وواړو کلي کې مرضیان دي بیماران دي هغې ټولو ته پکې دعاګانې وکړو دشمنۍ دي بلا حاجتونه هم دي د آخرت حاجتونه هم تړلي دي نو ډېره ښه موقع ده ټولو ته مې دا درخواست دی چې ټول مانځه پسې لږ کینو چې ختمونو کې شریک شو و آخر دعوانا